السلام علیکم. کاری صاحب هم بیا نن ګیر کړی د خیره سره. ما له په خپل ځاني ډېر خوند راکړو چې دنه زه خپل اصلاح وکړم خپل ځان کې چې ما کې څه خامیاني هغه لرې کړم. تاسو هم د ځان نه لرې کوئ. دنه به زه نن دا تپوس کوم چې موسی علیه السلام یو تقریر کړی او بیا یې دا اعلان وکړو چې دا تقریر څوک کولی شي. نو کاري صاحب څه ویل غواړئ؟ جزاکم الله. دادي صاحب زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې بیا دې ماله دعوت راکړو او زه ستاسو دې ځای ته رالم. د حضرت موسی علیه السلام واقعه تپوس ما نه وشو. حضرت موسی علیه السلام وعظ نصیحت تقریر قوم ته کولو بن اسرائیلو ته. نو چې کله موسی علیه السلام تقریر ختم کو نو بیا په سټیج باندې یعنی په منبر د پاسه موسی علیه السلام وی ای زما قوم داسې تقریر څوک بل څوک شته چې وي کې او کنه. نو موسی علیه السلام پیغمبر دی او داغه قوم امتیانو کې داسې شخصیت شرم نشي پیدا کېدی چې هغه د پیغمبر درجې ته ورسیږي. خو چون کې د پیغمبر د موسی علیه السلام د خولې مبارکې نه چې کم الفاظ ووته د رب العالمین داسې پوچونې غونته کې لږ ناخوښ راغی. اے موسی علیه السلام داسې تقریر خو څوک نشي کولی، خو اے موسی علیه السلام تا به زه د حضر علیه السلام سره ملګری کوم. ګوره د حضر علیه السلام درجه وګوره او د موسی علیه السلام درجه وګوره. موسی علیه السلام باندې رب العالمین تورات نازل کړی و او موسی علیه السلام داسې جلیل القدر پیغمبر خو داسې د خولې نه معمولي شان الفاظ چې د الله ناخوښ راغی. ای موسی علیه السلام حضر علیه السلام سره څه ورځې تېرې کړه. نو حضر علیه السلام لراغی موسی علیه السلام ورته فرمایي ای حضر علیه السلام زه رب العالمین ستا د ملګرتیا دپاره راستولی ما. ویل ډېره ښه ده. موسی علیه السلام او حضر علیه السلام په لار روان دی او سفر کوي. چې سفر کوي نو حضر علیه السلام یو ورکوټی معصوم بچی هغې را ونیولو او دې مرۍ کې وله زور ورکه او ماشوم یې مړ که. نو موسی علیه السلام له پې قار ورغې، غوسه پې ورغلله. ای حضر علیه السلام دا ته څه کې د ماشوم نه دې ساه وویستله. حضر علیه السلام ورته فرمایي ای حضرت موسی علیه السلام ته ما نه راوستې، ته الله ما له رالیږلې، زما کارونو کې ګوتې مه وهه. نو حضر علیه السلام بیا روان شو. موسی علیه السلام ورسره دی. یو کور دروازې ته ودرېده. موسی علیه السلام دروازه وټکوله. یو صاحب را ووته. موسی علیه السلام د اوبو طلب وکړو. چې اوبو طلب یې وکړه نو موسی علیه السلام پسې دروازه بند کړه، اوبې ورته ور نه کړې. حضر علیه السلام بډې راونغښتې او حضرت موسی علیه السلام ته هم فرمایي چې ای حضرت موسی علیه السلام دا دیوال وغورځوه او دا دیوال داسې کوږ دی او دا به زه ټیک کومه. نو موسی علیه السلام دې ځای کې بیا وایي ای حضر علیه السلام منګ اوبه وغوښتي او موږ له اوبه هم رانه کړي او تاسو راته وایئ چې دا دیوال وغورځوه، یعنې محنت مزدوري پکې وکړه د الله د رضا دپاره. دا ولې؟ ویل زما کارونو کې ګوتې مه وهه. موسی علیه السلام دیوال سیده وخېجو. حضر علیه السلام هم ورسه کار کولو، موسی علیه السلام هم کار کولو. حضر علیه السلام بیا روان شو. حضرت موسی علیه السلام ورسره ملګری دی. نوي کشتۍ بیړۍ جوړې شوي دي. حضر علیه السلام اتوړه یعنې سټک راواغست. هغه یو کشتۍ نیم تخته وویستلی، د بلې کشتۍ نیم تخته وویستلی. موسی علیه السلام ورته فرمایي ای حضر علیه السلام په دې باندې مې لازمي پوی که دا ته څه کې نوي کشتۍ دی او هغه دې لګیا دی ماتول شروع. حضر علیه السلام ورته وایي چې ای موسی علیه السلام ستا لاره جدا او زما لاره جدا.
نور به دې څه ډېر څه لیدلی وي خو ته جلالي پیغمبري نو لحاظا زما او ستا نوره ملګرتیا نه کېږي نو موسی علیه السلام ته تپوس کوي موسی علیه السلام ته وایي چې ستا لاره جدا زما جدا ستا لاره جدا او زما لاره جدا موسی علیه السلام تپوس کوي وایي نمبر 1 ماشوم دې زور ورکو مریله او هغه دې مړ ولیکه ویل ای موسی علیه السلام د الله حکم دا ماشوم بچی دا ظالمو د به مور او پلار وجل نو الله ما ته حکم وکړو چې دا ماشوم فورا هلاک کا نو ما ځکه وله زور ورکو موسی علیه السلام ورته وایي ماله د دویم سوال جواب راک اے حضر علیہ السلام دا دیوال سوا جوای چې مونږ له اوبه قدر عمران کړلې او بیا دیم دا دیوال جوړ کړلو حضر علیہ السلام ورته فرمایي اے حضرت موسی علیہ السلام دې ټیم کې الله ماله حکم راکړ چې دا دیوال وغورځوئ د نیکانو خلکو اولاد دی لاندې خزانه پرته ده ورته حواله کړئ موسی علیہ السلام ورته فرمایي اے حضر علیہ السلام دا کشتۍ دې ولې زخمي کړله یعنی ولې دې دا ردي کړه تخته دې تې نوې نوې تختې دې تې ویستې د کشتۍ نه تختې ویستې د تختې تې وویستې نو موسی علیہ السلام تپوس کوي چې دا دې ولې د دې کشتۍ نه تختې لرې کړې حضر علیہ السلام ورته فرمایي اے موسی علیہ السلام مخکې یو ډېر ظالم کس ناستی دی چې نوي کشتۍ به کته نو هغې باندې به قبضه چوله یعنی دا مې زړه کړله نو لحاظا موسی علیہ السلام دا درې کارونه مې ځکه وکړه تاسو په دې باندې ځان پوه کوي چې موسی علیہ السلام صرف دومره قدرې ویلي وو چې ای اله العالمین ماله چې د کم اواز ماله چې د کم روب دبدبه او کم علم را کړی دی داسې په دې قوم کې څوک نشته خو د الله رب ذوالجلال دا عمل خوښ نه شو نو رب العالمین دې موږ او تاسو له علم ډیر راکی خو بیا دې ورسره د علم سره سینم لویه راکی الله دې مال ډیر راکی خو دا مال سره دی الله سینم لویه راکی چې لوی را نشي ګوره شیطان د 6 لکه کاله عبادت کړو او بزرگ لراغه او دې بزرگ ته وایي چې پاسه تهجد وکړه نو دا بزرگ وته چې اے ابلیسا خدي پیجنما چې ابلیس شیطانی ملعونی خدا را ته وایا چې ما د تهجد د پاره ته څنګه پاسې ته خو د نیکی کار نه کې ویل بس زه دې پاسوم نه ما ته به حل وي نو شیطان وته بیا به ما سره دوستانه کې ویل بالکل سره دوستانه کوم خو ته ما عبادت ته څنګه پاسې نو شیطان ورته وی داسې موایه چې زیمای داسې موایه چې زیمای کدی اوویلې چې زیمای داسې بشي لکه چې زیمای یعنی ځان ته ځان موایه چیرې هغه وی مې یعنی ځان ته نسبت کوي چې زیما نو سارلی چې ګوري الټه د کساب په دکان کې ځوړند وي که نه وي نو ځان ته به ځان نه وایو یو سړی ډېر شهرت یې وشو ډېر مشهور شو عظیم ځان ته دا نه و چې زه خو داسې شهرت مې شوی دی دومره مشهور شوی ما وجه څه ده رب العالمین ګورې زره خبره باندې خفه کېږي او په زره خبره باندې خوشحالیږي نو رب العالمین دی زمونږ او ستاسو په زندګۍ کې برکتونه واچي او الله پاک دې دا ګراني چې کومه شروع ده رب العالمین دې ځان په ښکته راولي چې زمونږ عملونه ښایسته شي نو ګراني به هم نه وي ارزاني به شي محبت به شي بله انشاءالله زمونږ هم د دې یوټیوب د لیکې نه به انشاءالله موږ قاري صاحب نه د یوسف علیه السلام د زندګۍ باره کې به هم ترې تپوسونه کوو موږ سره اوسئ دا به بدلو السلام علیکم چې کله تاسو مهرباني وکئ دا بیانونه ګورئ نو مهرباني وکئ چې نور خلکو ته هم دا زموږ د یوټیوب چینل زموږ د کاري دوست محمد صاحب دا یوټیوب چینل مخکې هم لګئ چې د دنیا هر ځای ته زموږ دا خبرې ورسي الله دې تاسو ټول خوشحاله او آباد لري ډېره مهرباني قاري صاحب خپل نمبر زما نمبر دی 0312 83 4
83 الله هم ډېر خوشحاله کا په دې تاسو موږ نه تپوس کولی شئ، موږ به ستاسو د تپوسونو جواب انشاءالله لازمي درکوو. ډېره